أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ووجدك ضالا
فانهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين. بآواز بلند محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کو سناؤں گا. میرے ساتھ مل کر آپ نے ذکر کرنا ہے بآواز بلند پیار اور محبت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھیے کہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ لا الہ. سارے جوان بیٹھے ہیں بآواز بلند بولے لا الہ لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الا اللہ. دونوں جہاں کا خالق اللہ دونوں جہاں کا مالک اللہ دونوں جہاں کا خالق اللہ دونوں جہاں کا مالک اللہ. سب کا رازق ایک خدا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ. صبح و شام اس کا ذکر کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر. صبح و شام اس کا ذکر کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر. اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ لا الہ. سارے جوان بیٹھے ہیں ذرا اونچی آواز سے اس مسجد میں گونج پیدا ہو جائے لا الہ لا الہ الا اللہ. دل پہ
کلمے کی ضرب لگا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار جو ان سے شعر آپ کو اچھا لگے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے، کہیں گے سارے انشاءاللہ؟ سارے کہیں گے جی؟ ذرا محبت اور شوق کے ساتھ ایک دفعہ سب بولے سبحان اللہ، ایسا نہیں، ذرا پیار سے بولیں، ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، ہاں صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ شب معراج عرش پہ، شب معراج عرش پہ، خصوصی مہمان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، دلوں کے حکمران آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، کتنے مہربان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ حضور میں ہوں آپ کا غلام، حضور میں ہوں آپ کا غلام، میرا تو کل جہان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے۔ میں ارشد ایک بندے فقیر
आप है, हुजूर मेरी जान आप है, साहिब कुरान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, साहिब कुरान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, हुजूर मेरी जान आप है। सरुना डेर देर बडेर कड़े दस्तार सड़ी, सरुना डेर देर बडेर कड़ी दस्तार सड़ी, सड़ी कम नदी दरना वाड़ो सोदकार सड़ी, सड़ी कम नदी दरना वाड़ो सोदकार सड़ी, चिपुड़ी दुलुई अल्लाह और रसूलियार शिचाता, चिपुड़ी दुलुई अल्लाह और रसूलियार शिचाता, बकड़ी कोर के मुलाज़ात शदा वेकार सड़ी, बकड़ी कोर के मुला डेर शदा वेकार सड़ी, सड़ी कम नदी दिल नवाड़ू चौदकार सड़ी, लका गुलुना त्रिवारी की खुशबुई पलारा, लका गुलुना त्रिवारी की खुशबुई पलारा, रबज मंग मालन तरावले बहार सड़ी, रबज मंग मालन तरावले बहार सड़ी, चीत स्यूरी लांद खलक आराम सा वाखली, चीतर स्यूरी लांद खलक आराम सा वाखली, रबला डेर दान अख्तर चिनार चिनार सड़ी, रबला डेर दान अख्तर चिनार चिनार सड़ी, सड़ी कम नदी दर नवाड़ू सौदकार सड़ी, सरू नडी रबा डेर दस्तार सड़ी, मृषवी जुड़ना सुहबत राजवंद की दुई, मृषवी जुड़ना सुहबत राजवंद की दुई, मानवियत बांधिद्रानो लकदपलार सड़ी, मानवियत बांधिद्रानो लकदपलार सड़ी, सड़ी कम नदी दर नवाड़ो चौदकार सड़ी, खैर बाइत सवीची पुखा बांध खूब उड़वी, खैर बाइत सवीची पुखा बांध खूब उड़वी, पकार दीन दगे उमर तसुबैदार सड़ी, पकार दीन दगे उमर तसुबैदार सड़ी, सड़ी कम नदी दर नवाड़ू सौदकार सड़ी, सरू नडेर देरा बाडेर कृद दस्तार सड़ी, चितूरिश पेद मानवियत पर नाल मरुणवी, चितूरिश पेद मानवियत पर नाल मरुणवी,
پلوشی شندل مشرق نهر سهار سڑی پلوشی شندل مشرق نهر سهار سڑی چسپین تسپین او تور تا تور وائد دار دا پاسا چسپین تسپین او تور تا تور وائد دار دا پاسا پدی امت کے بلہا ڈیشتا دی سردار سڑی پدی امت کے بلہا ڈیشتا دی سردار سڑی سڑی کم ندی در نباڑو چودکار سڑی سرو نڈیر دی ربا ڈیر کلید دستار سڑی د شفاعت لو امتیاز دی مبارک شیورتا د شفاعت لو امتیاز دی مبارک شیورتا د تورکی قلم مدام ستای ہوخیار سڑی د تورکی قلم مدام ستای ہوخیار سڑی سڑی کم ندی در نوار چودکار سڑی سڑی کم ندی در نوار چودکار سڑی سرو نڈیر دی ربا ڈیر کلید دستار سڑی سرو نڈیر دی ربا ڈیر کلید دستار سڑی السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف يزلي شوق سروي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دنیا کے ہر سدی الدنیا ملعونتن دا دے اللہ پاک دے رحمتونونا دے اللہ پاک دے برکتونونا دے اللہ پاک دے محبتونونا لری دی او چی اللہ پاک تا نزدی دی آدے اللہ پاک ذکر دے مفسرین لیکی چی ذکر نا مراد دے اللہ پاک قرآن دے او ہر حغا عمل چی پاغی سا اللہ پاک یاد رضی ہر حغا عمل کا دنیاوی عمل بھی کا اخروی عمل بھی چی تاتا پہ اللہ پاک یدیگی نو دا ہر سو دے دا اللہ پاک تا نزدی دی او بیاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحت سر فرمائی وعالما ومتعلما او دویم آغا کس چی عالم وی دا اللہ پاک تا دیر نزدی وی
د الله پاک رحمتونو ته ډیر نږدې و متعلمه او څوک چې قرآن زده کوي طالب علم وي. د اهل القرآن ډیر فضیلتونه راغلي دي. عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ډیرو خلقو ته چې رزق ملويږي د بعض خلقو دکان کې ښه پیسې ګټي تجارت کې یا ملازمت کې ښه پیسې ګټي ملازم وي دکاندار وي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دته پته نه لګي خو یو بل اهل القرآن داسې کس چې هغه قرآن زده کوي د هغې په وجه هغې ته رزق ورکوم. دا رزق چې الله پاک فراخه کوي د چا رزق او دته دا پته نه لګي خو نبی علیہ السلام فرمایي د نبی علیہ السلام خبره خو بالکل رښتونی خبره ده دروغ پکې نشته. دا د یو طالب علم په وجه سره نبی علیہ السلام فرمایي هغه کسان چې قرآن زده کوي که په دې محلې کې په دې مسجد کې مولانا صاحب قاری صاحب قرآن پاک کوئی مشومانو ته او یو بل کس ته چې هغه رزق فراخه کیږي نو دته دا اندازه نه وي چې دا الله پاک زما رزق په څه وجه فراخه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي په دې وجه سره چې په مسجد کې ستا امام صاحب ستا عالم صاحب قرآن وایي او د محلې مشومان قرآن پاک زده کوي په دې وجه الله پاک ستاسو رزق فراخه کوي. فرمایي چې د ډېرو ضعیفو خلکو په وجه باندې الله پاک نورو خلکو ته رزق ورکوي خو په دې مسله باندې په دې حدیث باندې ځناور پوهیږي. ځکه یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې طالب علم چې کله د کور نه راوځي چې قرآن زده کوم په قرآن پاک په هر شعبه کې چې نظرات زده کوي قرات زده کوي تجوید زده کوي قرآن پاک معنا زده کوي ترجمه زده کوي یا احادیث زده کوي قرآن اجمال دی او تفصیلی په احادیثو کې بیا حدیث اجمال دی او تفصیلی چې دی تشریح کې راغلی په فقه کې راغلی په کومه شعبه کې چې څوک قرآن زده کوي د کور نه راوځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه مشوم ته نورانی فرشته خپل وزر غوړي دغه قدمونه مبارک په ځمکه باندې نه پریدي بلکې فرشته نورانی فرشته په دې باندې فخر کوي چې زما په نورانی وزرو باندې د دې طالب علم یا قرآن زده کوونکي خپې او قدمونه ولي. او بل فضیلت یې دا دی چې دته په دنیا کې په ځنګلونو کې په وچه باندې په دریابونو کې هر مخلوق دته دعا کوي او په سمندرونو کې میان دته دعا کوي. محدثینو لیکلي دي چې دوی ته دا حدیث معلوم دی چې کله د قرآن زده کوونکي دنیا کې نه وي د قرآن ویونکي نه وي نو بیا به دنیا ختمیږي. هر د جمعې په ورځ باندې د ټول ځناور چې څومره دي احادیثو کې راځي چې دا خفای د جمعې په ورځ باندې که حدیث کې راغلی چې قیامت چې برپا کیږي نو دا به د جمعې ورځ وي. نو د پریانو انسانانو نه علاوه چې څومره جاندار زی روح سیزونه دي دا د جمعې په ورځ سحر وختي په فکر کې وي سوچ کې وي چې نوی دغه دنیا ختم شي ړنګ شي قیامت راشي چې جمعې ورځ تیر شي نو بیا د دوی باندې لږ خوشحاله شي وایي چې یوه هفته مونږ ته بیا الله پاک راکړه. هره جمعې باندې دوی د قیامت انتظار کوي. نو معرض دا کوم چې څومره ځناور دي جاندار سیزونه دي انسان او پیرینه علاوه دا په دې باندې پوهیږي او دا حدیث یې منلی دی چې مونږ ته الله پاک رزق را کوي زمونږ رزق یې چې فراخه کړی دی نو دا د اهل القرآن په وجه چې هغه خلق چې قرآن پاک زده کوي. تفصیلی خبره به تاسو ته شیخ صاحب کوي اوس په انشاءالله دعا هم کوي خو یوه عقیده ده ضروري عقیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دغه عقیده ښه کلکه ونیسئ. ځینې عقاید داسې دي چې هغه مونږ د مور پلار نه یا د مور په غېږه کې زده کړي ځینې عقاید خو یوه عقیده د نبی علیہ السلام متعلق دا ښه کلکه ونیسئ خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړئ او دغه عقیده د قرآن نه واضحه ده
ثابت ده د حدیثونه ثابت ده د اجماع د امت نه ثابت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل نبی نرزی کسو دغه عقیده لري دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوي توهین کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر فضائل رغلی خو یو فضیلت د نبی علیہ السلام دا دی چې خاتم النبیین دی نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی نرزی چې څوک د نبی علیہ السلام متعلق دغه دعوا کوي چې نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی بروزی نبی ذلی نبی یعنی په هر مرتبه کې چې پیغمبر یا نبی نوم ورکوي چې نبی علیہ السلام نه بعد راتللش دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کې ګستاخی کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ذات لپاره د چانه بدل نه دی اخیسته حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذات لپاره د خپل ذات ته دته به کله تکلیف ورسوچا نو نبی علیہ السلام داغه بدل لا اخیستو حتی چې یو يهودي راغی نبی علیہ السلام ته وویل چې ته مالا قرضا راکړه نبی علیہ السلام وفرمایل چې ستا قرضې کې خو لا وخت شته ده هغه وی چې زما خپل قرضا ده زه به وخت غواړم مالا اوس راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدر مبارک په غاړه کې نو هغه ورکه کلک ونیو دومره سخت ونیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک سور شو او سای ور بند کړه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تور راو بسل چې دا ګستاخ نه سره وای نبی علیہ السلام فرمایل چې ته د ظالم طرفداري کوي د په ما باندې قرض دی د طرف وکړه او لاړ شاه حضرت عمر رضی اللہ تعالی دته دومره کجوره ورکا او دومره زیاته ورکا نو دا یهودی هغه نه بعد مسلمان شو وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلم برداشت کته چې دغه څومره برداشت څومره حلم پکې دی او بهر صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذات لپاره چانه بدل نه دی اخیسته خو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ چا توهین وکړه د رسالت توهین دا به نبی علیہ السلام چاته نشو بخله دا د الله حق ته الله پاک نه بخي چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توهین وکړو نو نبی علیہ السلام په خپل ژوند دغه سړی نه دی بخله چې کله مکه فتح شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې تاسو ټول آزاد یې او که تاسو دا خیال وي چې اوس په معنا بدل والی لا تثریب علیکم اليوم نن ورځ باندې به تاسو هیڅ قسم بدل څوک درنه نه اخلي ځکه چې کافرانو دومره ظلم کړو یو واقعیا به تاسو ته ذکر کوم وخم کم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارکه حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها هغه په اوخ روانه او مدینه ته تلا نو یو کافر ولیدا چې دا نبی علیہ السلام لور دا زمون دښمن دی نو په نزاع وهلا او هغه حمل و سراد حمل هغه بیا شهید شو چې مدینه ته راغله هغه نه وینه جری شو نو هغه په شهید شو مدینه کې نبی علیہ السلام په مخ کې نو هغه ظالمان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ظلمونه کړی هغه وی چې خامخا نبی علیہ السلام موږ نه بدل اخلي نبی علیہ السلام او فرمایل چې چانه بدل نه اخلم خو لیکن چې چا ګستاخی د نبی علیہ السلام کړی و لکه نن سبا وخت کې څوک د نبی علیہ السلام متعلق دغه دوا ولري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل نبی راتللی شي د نبی ضرورت شته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضائل رقمول دی نبی علیہ السلام فضائل چې رقموي دا د نبی علیہ السلام توهین دی ګستاخی دا د نبی علیہ السلام نه بخي نبی علیہ السلام دی ګستاخانو متعلق حکم چې هر یو سړی نه معاف کړي دی خو لیکن کم ګستاخان دي چې زما ګستاخی دی رسالت کړي دا نو هغه که خلا کعبه غلاف پر رزویړن وی هم وی یا غلطه پټ شي نو هغه غلاف سره دنیا کوي ختم یې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخان ندی معاف کړي یو ګستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ګستاخی کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه کرامو ته وی چې زما سره محبت کوونکې څوک شته چې زما بدل والی نو یو صحابي پټ لاړو مخام یا غنه سر پرې کړ نبی علیہ السلام ته وی چې ګستاخ نه ما سر پرې کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعا وکړه اگر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چا وینه تو اول باندې خوشاله دو نه نبی علیہ السلام په دې خوشاله دو چې څوک اسلام ترش جهنم نه بشي جنت ته داخل شي خو لیکن ګستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دې معاف کړي نو خپل مشومان ته خپل زنانو ته دغه عقیده او خیا چې په دې عقیده د کلک ودرېږي دا دې نه وي چې دا څه خبره ده چې څوک دا دوا کوي چې زه نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی راتللش دغه دوا کوي
دا معمولی خبره نه ده، دا د نبی علیہ السلام توهین د ګستاخی ده چې په هر مرتبه کې نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی تر قیامت پورې نشي راتلی، او که رضی هغه به کذاب وي، دجال به وي، ځکه نبی علیہ السلام فرمی چې ما نه بعد به ډېر دجال او کذاب خلق وي چې هغه به د نبوت دعوې کوي. نو دغه عقیده تاسو زده کړئ. او دا مجلس چې کوم دی دا د ختم قرآن مجلس دی، په دې کې د کېناستلو لوی فضیلت دی. فرشتې د اسمانونو نه راکوزیږي په دې مجلس کې. دا حدیث په تاسو فضائل اعمال کې بار اورېدلی وي تبلیغیانو صاحبانو نه چې فرشتې راکوزي شي اسمانونو نه او یو په بل باندې سورېږي تر عرشه پورې ودرېږي، ارد ګرد دا زمونږ نه راتاوي او الله پاک ته کارګزاري اوروي چې دغه خلک راغلي وو د قرآن په مجلس کې حاضر وو، نمونه ورته ښایي، د پلار نمونه ورته ښایي، نو الله پاک د عرش نه په هغې رحمتونه را نازلوي. دا مجلس د رحمتونو نه د برکتونو نه ډک مجلس دی چې څوک په کومه مرتبه کې دې کې شرکت وکړي الله پاک په د عرش نه په هغه باندې رحمتونه را نازلوي. دغه مشوان چې دغه د قرآن پاک نه په کومه مرتبه کې نظره کې فرق شوي دي، یا دوی حفظ کړی دی یا ترجمه یې چې کړې ده، د قرآن پاک سره دوی نسبت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسانانو ته خلق دنیادار خلق چې د لوی لوی بنگلو کې اوسي، لوی لوی ګاډي موټرې ورسره وي، لوی لوی عہدې ورسره وي، نو هغه ته دا لوی خلق ښکاري. نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې دې ته بهتر مو وایي، غوره دغه ته مو وایي چې دنیادار خلق دي. دنیا پاتې کېدونکې ده، هغه خلق غوره دي چې قرآن پاک زده کوي او نورو خلقو ته قرآن پاک ښیي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیز باندې د الله پاک په نیز باندې دغه طلباء کرام چې نن په سپینو کپړو کې ناست دي تاسو ته مخ ته، او دغه علماء کرام چې ستاسو مخې ته ناست دي، دا په دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیز باندې لویه مرتبه ده، د خلقو ده لوی عزت ده، د خلقو ده. او چې څوک چې د خلقو سره عزت یې کوي، اکرام یې کوي، مینه ورسره کوي، گویا کې دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثانو سره مینه کوي. او نبی علیہ السلام سره چې څوک مینه او محبت کوي دا د الله سره محبت کوي. څوک چې الله پاک سره محبت کوي او الله پاک د دوی سره محبت شروع کی، نو حدیث کې راځي چې ملاون اسفل چې دي ملاون اعلی بره فرشتي دي، هغه لاندې فرشتو ته وایي، لاندې فرشتې په ځمکه کې چې هغه ته وایي چې فلانکی سره الله پاک محبت شروع کړی دی، نو تاسو ور سره محبت وکړئ. نو دا فرشتې چې ملاون سافل لاندې چې کمی دي دا د خلکو په زړونو کې واشي چې دا د الله پاک ولی دی، د الله پاک ملګری دی، الله ور سره مینا کوي، تو ور سره مینا کو، نو خود به د زړه ور نږدې کیږي چې ته وایي دې سړي کې نور دی، سړی وایي چې ور نږدې شه لاس ور سره ملاو. دا هغه خلق دي چې ملاون اعلی او ملاون سافل د دې په ذریعه سره الله پاک په د خلکو په زړونو کې د نبی علیہ د خلکو په زړونو کې د دوی محبت اچولې. نو د خلکو سره چې څوک څومره نږدې کېږي، مینه کوي، محبت ور سره کوي، په کومه مرتبه کې ور سره تعاون کوي، په هغې نه به زیات غیرتي ذات چې کم دی الله پاک د دوی سره مینه کوي. الله پاک ته دغه علاقه په قرآن باندې آباد لري. الله پاک ته مولانا صاحب په عمر په علم کې برکت واچي، ډېر محقق انسان دی. الله پاک ته دا علم نور هم مخکې بوزي، الله د علم منبع او چشمه وګرځوي، د خلکو زړونه د طرف ته مایل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا سيما على الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم جناب حضرت مولانا محمد ناصر صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور اسٹیج باندې ناست انتہائی قابل قدر گران قدر علماء کرام مفتیان اعظام حضرت مولانا مفتی محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب، زما د دې علاقې محلي انتہائی معزز مسلمانانو ورونو، دا نننی مجلس د قرآن کریم په نسبت باندې جوړ شوی دی چې ستاسو په دې جماعت کې سو ماشومانو ختمونه د قرآن مجید کړي دي او د هغوی په اعزاز کې موږ او تاسو راجمع شوي یو د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او د دې دپاره چې دا د نورو ماشومانو او د نورو والدینو دپاره هم ترغیب جوړ شي دا مجلس. نو په دې بنیاد باندې الحمدلله دا مجلس جوړ شوی. مبارک مجلس دی، نورانی مجلس دی، عظیم مجلس دی. الله تبارک وتعالی دې مجلس ته قبولیت ورکړي. مانا مخکې حضرت مفتی صاحب تاسو ته په دې مجلس په عظمت او اهمیت باندې خبره وکړله. زما عزتمندو زمونږ او ستاسو لپاره د ډېره د خوش قسمتۍ خبره ده چې دغه عظیم کتاب د الله دغه کلام چې زمونږ او ستاسو ور باندې ایمان دی چې دا قرآن مجید د الله د عظیم کتاب الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته رالیږلی دی. زما عزتمندو قرآن مجید دا د الله تبارک وتعالی کلام دی او دا د الله کتاب هم دی او الله تبارک وتعالی دا کلام کتاب دا پیغام مونږ او تاسو دپاره او د پورا انسانیت دپاره الله را لېږلی دی. او مقصد د دې کتاب د را لېږلو څه شی دی؟ قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمای لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې دا انسانیت د تیارو نه را وباسي ته د دې قرآن په ذریعه او نور او رڼا طرف ته دا انسانان راولي. نو قرآن مجید دا در حقیقت دا رڼا ده، دا نور دی، دا علم دی، دا عدل دی، دا انصاف دی، دا کامیابی ده د دنیا هم او د آخرت هم. قرآن مجید زمون او ستاسو لپاره الله را لېږلی رب کائنات د عظیم کتاب 10 سپارې چې موږ او تاسو په ایمان راوړی دی او دا منو چې دا د الله کلام او کتاب دی او د الله د طرفه راغلی. دا زما او ستاسو لپاره راغلی دی. اوس چې ماته یو کتاب الله تبارک وتعالی هغه عظیم رب را لېږلی دی نو په کار دا ده چې چاته څوک یو ډیر معمولی میسج هم راولېږي، یو خط هم راولېږي، نو هر سړی هغه پړاووي، ځان ور باندې پوهوي چې دا څه شی دی، دې کې څه ماته دی چا چې رالیږلی دی کې څه ویلي دي، ما نه څه غوښتي دي، څه خبره یې ماته کړې په دې کې. دا د هر سړي یو
تجسس هم یو طبعی خبره ده چې څوک چاته یو خط راولېږي یو څیز راولېږي نو خامخا هغه د هغې کوشش کوي چې دا زه وویما دا پړاو کما په دې باندې ځان پوه کما که ما نه څه خبره غوښتي چې زه هغه پوره کم او په دې کې څه مقصد بیان شوی وي. نو زما عزتمندو دغه شان قرآن مجید الله تبارک و تعالی مونږ تاسو ته رالیږلی دی د نبی کریم علیه السلام په ذریعه باندې چې مونږ او تاسو په دې ایمان هم لرو. هر مسلمان په دې خبره عقیده ساتي چې دا د الله کلام کتاب دی او مونږ ته الله رالیږلی دی او د هدایت کتاب دی. اوس چې دا د هدایت او د رهنمایي کتاب دی نو به زمونږ فرض جوړیږي چې مونږ دا کتاب وګورو. نو په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د دې قرآن مجید الفاظ زده کړم چې دې الفاظ څه وي او دویم به د دې حق دا دی چې د دې معنا سره دې کې څه بیان شوي دي او به زه په هغې باندې عمل هم وکړم خپل ژوند او زندګۍ کې هغه بیا راولم. دا په مونږ او تاسو باندې د قرآن مجید حقوق دي. الحمدلله یو حق خو مونږ ټولو مسلمانانو هغه د قرآن مجید حق پوره کړی دی چې مونږ او تاسو په دې باندې ایمان دی چې قرآن مجید د الله کلام او کتاب دی. دا انسانی کتاب نه دی، دا د الله کلام او کتاب دی. هر مسلمان په دې باندې ایمان لري. او چې د الله کلام کتاب مو ومنلو نو ورسره دویمه خبره دا ده چې موږ د دې الفاظ زده کړو. او دې د وجې نه قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی د نبی کریم علیه السلام دنیا ته د راتلو چې کوم مقاصد بیان کړي دي نو په هغې کې یو مقصد الله تبارک و تعالی فرمایي دا دی چې یتلو علیهم آیاتک، چې دا پیغمبر به خلکو ته د الله تعالی د کلام تلاوت کوي، یعنی الفاظ به ورته ښایي. دا د پیغمبر علیه السلام فرض مو د هغه میشن هم و د هغه مقصد هم و او په خپل ژوند او زندګۍ کې هغه صحابه کرامو ته د قرآن مجید د الفاظ ښودلي هم دي، د هغې تلاوت هم ورته ښودلی دی او د هغې حق ادا کړی دی. او به د هغې نه وروسته په دغه قرآن مجید باندې نبی کریم علیه السلام امت پوه کړي هم دي. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. الله تبارک و تعالی فرمای اے پیغمبر دا قرآن مونږ نازل کړی چې ته خلکو ته بیان وکړي، وضاحت یې وکړي. ډېر خلک دا وایي چې بس قرآن خو مونږ منو خو د پیغمبر تشریح او وضاحت ته پکې ضرورت نشته دی. الله تبارک و تعالی فرمایي قرآن هغه دی چې د هغې تشریح د هغې وضاحت نبی کریم علیه السلام وکړي چې د قرآن دا مقصد دی. که د پیغمبر علیه السلام وضاحت نه تشریح لري کړي نو بیا به هر سړی د قرآن مجید خپله یو تشریح او تفسیر به کوي او په خپل خپل سوچونو به خلک رواني، څوک به ترې یو شی د قرآن نه جوړوي او څوک به ترې بل شی جوړوي. زموږ او ستاسو په دې معاشره کې هم څه خلک داسې شته چې د هغوی دا سوچ دی چې بس قرآن کافي دی او موږ ته د احادیثو ضرورت نشته دی، د پیغمبر علیه السلام د وضاحت ضرورت نشته چې د آیاتونو مقاصد څه دی، مقصد څه دی. نو هغه خلک به ګمراه شي، یو څو ګمراه کون قسم فکرونه او خیالونه چې کوم د خلکو ته بیانوي ځان هم ګمراه کړي او خلک هم ځان سره ګمراه کړي. بهرحال تفصیل زه نشم کولی، خو نبی کریم علیه السلام د قرآن مجید کې چې څه بیان کړي الله د هغې وضاحت نبی کریم علیه السلام پخپله کړی دی. نو په کار دا ده چې موږ او تاسو د قرآن مجید الفاظ زده کړو، د هغې په معنا او مطلب باندې ځان پوه کړو او بیا چې موږ ور باندې پوهېږو ورسره باندې موږ په هغې باندې عمل هم وکړو. دا د قرآن مجید حقوق دي. په حیثیت د یو مسلمان دا په موږ او تاسو باندې لازمي دي. الحمدلله 1400 کاله وشو د نبی کریم علیه السلام دنیا ته د راتلو، بلکې د هغوی د انتقال او د قرآن مجید د نازلېدلو 1400 کاله تقریبا وشو. او الحمدلله نن په امت کې د الله هغه عظیم کتاب محفوظ دی
خلق د هغې تلاوت هم کوي، د هغې په معنا هم ځان پوهوي او په هغې باندې یو حده پورې عمل هم خلق کوي. نو دا چې څومره کېږي د دې شاته یو محنت دی او د هغه محنت په نتیجه کې الحمدلله موږ او تاسو په دې هره محله کې دا ماشومان ګورئ حافظان دي او څوک په ناظره وي، علما تیاریږي، مفتیان دي او د قرآن مجید دا خدمتونه او دا ټولې سلسلې د دې شاته یو محنت دی او هغه محنت د دې منبر و محراب نه کېږي. یعنی په کار دا ده د یو مسلمان په حیث باندې چې موږ او تاسو مسلمانان یو او په یو مسلمان ملک موږ او تاسو اوسیږو، نو چې څرنګه زموږ او تاسو ډېر ذمہداري او حقوق داسې دي چې حکومت هغه پوره کوي او حکومت ذمہداري اخیستې ده د خلکو. موږ له هسپتال، د تعلیم، د روډ او د نور چې څومره زمونږ مادي ضروریات وي د هغې دپاره حکومت باقاعده منصوبه بندي کوي سالانه، د هغې دپاره بجټ پیش کوي، د هغې دپاره پیسې ږدي، د هغې دپاره محکمې جوړوي، ملازمین چې کوم دی برتي کوي او مختلف قسمه د هر څه کوي چې کوم څومره زمونږ د موجوده وخت کې ضروریات وي. یا خلک حکومت ته محسوس شي چې موږ ته یو نوی پراجیکټ پکار دی، نوی منصوبه بندي پکار دی، یو نوی ضروریات زموږ را روان دي په مستقبل کې، نو د هغې دپاره هغوی د منصوبه بندۍ په طور باندې مخکې نه هر څه پیسې ږدي او په هغې باندې یو کار کوي. نو لکه څرنګه زموږ او ستاسو جسمانی ضرورتونه او حکومت د هغې دپاره یو محنت کوي او پلانینګ کوي، دقه رنګې د یو مسلمان ریاست او حکومت دا هم ذمہداري ده چې د ملک مسلمانان اوسیږي او زمونږ حاکمان هم الحمدلله مسلمانان دي او عام خلک هم مسلمانان دي اکثریت، او هغوی دا قرآن ویل، دا دین، دا اسلام دا زمونږ یو ضرورت دی د ټولو مسلمانانو. نو په کار دا نه چې د حکومت وخت د طرف نه زمونږ او ستاسو د دې لپاره انتظام کېدلی به د قرآن الفاظ د دې حفاظت ضروری دی مسلمانانو دپاره، دې دپاره یو محکمه پکار وه، د قرآن د تعلیم دپاره خلک پکار وو چې خلکو ته قرآن وښیي، په معنا او په مطلب یې پوه کړي، او دارنګې د قرآن چې کوم دی نور ضروریات. خو د افسوس خبره ده چې زمونږ د حکومت په کربونو روپۍ بجټ خو د تعلیم د په مد کې د عصري تعلیم دپاره شته، خو زمونږ په پوره ریاست کې په 15 کالو نه زیات وشو یو حافظ قرآن زمونږ هغه تیار نه کړلی شو، یو عالم، یو مفتی هغه زمونږ ریاست تیار نه کړ چې دا ستاسو عالم، دا حافظ، دا قاری. حالانکه دا زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو د پاکستان کې چې څومره خلک اوسیږي شي دا د دې ټولو دینی ضرورت دی. تاسو مسلمانان یې، نو موږ او تاسو چې کله بالغ شي او سړی په هغه باندې مونځ فرض شي، دارنګې د الله احکامات فرض شي، نو دا مونځ به خلکو ته څوک ښیي. دارنګې چې کله بلوغ ته ورسېږي او د هغه جوان شي نو هغه ته د واده ضرورت وي، نکاح به څنګه کېږي، د نکاح نه وروسته د طلاق مسایل کله پیښ شي، نور مسایل پیښیږي، دا مسایل د خلکو به څوک حل کوي، څنګه به حل کېږي. یا چې کوم دی نور انسانانو خپل منځ کې چې کوم دی معاملات راځي، روزګار راځي، موږ او تاسو نه حکومت په یکم رمضان د چا اکاونټ کې پیسې وي د هغوی نه پیسې کټ کوي زکات په مد کې، خو د زکات مسائل، د زکات په مسایلو باندې احکاماتو باندې حکومت څوک نه پوهېږي چې بھئی زکات څه شی دی، مسایل یې څه دي، څنګه زکات فرض کیږي او زکات د ټولو خلکو نه اخلي. دارنګې نور ډېر شیان دي، دا زمونږ او ستاسو دینی ضرورتونه دي، خو زمونږ او ستاسو ریاست او حکومت دا ضرورت زمونږ نه پوره کوي. دا ټول ضرورتونه ستاسو د دې منبر و محراب نه پوره کوي. دا ستاسو بچو ته ناظره قرآن هم ښیي، دا امت ته حافظان هم ورکوي، دا امت ته عالمان او مفتیان هم ورکوي، او ستاسو څومره دینی او شرعي مسائل دي، څومره چې ستاسو په دې محله کې چې چاته د نکاح هم په مد کې څه د مسلې تپوس پیښ شي نو مولانا صاحب ته راشي، خدا نخواسته که د طلاق مسله راشي مولانا صاحب ته راشي، خدا نخواسته که نور داسې مشکلات راشي دغه مولانا صاحب نه تپوس کوي. یو سړی وفات شو، میراث پاتې شو، زمونږ دارالافتا ته هر وخت کې خلک راځي، یاره سړی وفات شي، دومره اولاد، دومره بچي، د عمل به په څه بنیاد تقسیمیږي؟
نو د هغې دپاره شرعي ضابطه ورته موږ بیان کو علما مفتیان تاسو ته بیان کړي. نو غرض دا چې ستاسو ټول دینی او شرعي رهنمایي دا د دې منبر و محراب نه کېږي. ستاسو ټول ضرورتونه الحمدلله دا زموږ او ستاسو لپاره د سعادت خبره ده چې د مسلمانانو څومره دینی ضرورتونه دي دا ټول ضرورتونه دا د منبر و محراب او د مدرسې نه پوره کیږي او دا زموږ د پاره د یو فخر او د سعادت خبره ده. په کار خدا چې زموږ د حکومت چې هغه دومره هر څه وسایلو باوجود چې کوم د دا کارونه کوله او هر څه کار کوي دا هم د هغوی په ذمہ دارۍ کې ده خو هغه په دغه ذمہ دارۍ کې انتهایی د غفلت نه کار اخلي. خو الحمدلله زموږ علما په دې ملک کې تاسو ته با اندازویانه په پاکستان کې نه بلکې د پاکستان نه پوره دنیا ته چې کوم د حافظان زی زه خپل آسټرالیا ته تللی ما هلته په هر جماعت کې په رمضان کې قرآن اورولو خلکو نو چې تپوس به وکړو نو حافظ قرآن به د پاکستان نه راغلی علما به موجود او مفتیان او هلته ډېر مسایل لري د مسلمانانو خاص کر د طلاق او د نکاح په دې حواله د علماو یو مجلس په ملبورن ته زه تللی وم او هلته تقریبا علما راجمع وو هغوی به په میاشت کې یو ځل لا جمع کېدل او د مسلمانانو د مسایل به یې ډسکس کول چې کوم چاته به مشکلات دیني پیښ شو. هلته لوی علما چې کوم دی موجود هم د دې پاکستان نه چې کوم دی دا علما او دارنګې مفتیان د دې ځای نه دعوت او تبلیغ د دې ځای نه او دا څومره سلسلې چې کوم دی د محنتونو نو الحمدلله زموږ او ستاسو دا جوماتونه او دا علما چې دلته کم محنت کوي دا د پوره امت چې کوم دی هغه خپل او ذمہ داری هغه اجتماعي ذمہ داری پوره کوي. نو الحمدلله دې سلسله کې ستاسو په دې جمعات کې چې کوم دی دغه سلسله دا د ماشومانو ختمونه دا سم معمولی خبره نه ده دا یو ډیره لوی خبره ده. په هر جمعات کې الحمدلله دا سلسلې دي او موږ غواړو دا چې دا سلسلې نور هم زیات شي دا دې پورې محدود نشي. زموږ نوجوان نسل زموږ نه چې کوم دی هغه روان دی هغه داغه په فکر او سوچ باندې اغیار لګیږي قبضه کوي او هغه ته د مذهب او د الله او د الله د رسول په خلاف باغیانه جراثیم اچول کیږي. زمونږ زنانو جنکو ته چې کوم دی د تعلیم او د میډیا په ذریعه باندې داسې جراثیم ذهني طور سره هغوی په ذهن کې اچول کیږي چې هغه د هغې په نتیجه کې د الله او د الله رسول نه لرې کیږي خپل آخرت تباه کوي. نو زما عزتمندو دا د علماو ذمہ داری جوړیږي چې دغه نوجوانانو دغه خلکو د معاشرې دا سوچ او فکر وکړي او دا جماعت دا د خپل محلې او د علاقې لپاره هر لحاظ سره یو مرکز وګرځي دینی مرکز چې هغې کې د خلکو ټولو دینی ضرورتونه هغه پوره کیږي. نو الحمدلله انشاءالله په دې حواله باندې زموږ سوچ هم دی فکر هم دی چې موږ به په دې حواله باندې یو کار هم کو مهنت بم کو د خپل ملګرو علماو سره په دې باندې زموږ مشاورت هم شروع دي چې دا ماشومان کم راځي جاغي صحیح دینی تربیت په جماعت کې وشي د نوجوانانو وشي د مشرانو وشي او دارنګه د زنانو د پاره دا ټول زموږ د ټولو مسلمانانو فرض جوړیږي چې په دې باندې سره کینو مذاکره وکړو خبرو وکړو احساس وکړو او د خپل بچو د خپل نسل چې کم دی هغه د هغې د حفاظت دپاره سوچ وکړو. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو ځان هم د جهنم نه بچ کړئ او خپل اولاد او نسل هم د جهنم نه بچ کړئ. مخ په خپلو سترګو ګورو چې زموږ نسل هغه کوم تباهي طرف ته روان دی او موږ د هغې احساس او سوچ فکر نه کوو نو موږ ټول به په دې جرم کې چې کوم دی هغه ذمه دار یو. الحمدلله په دې سلسله کې چې کوم د ستاسو په دې جماعت کې چې کوم دا د قرآن خدمت کیږي د حفظ د ترجمې دا ټول الحمدلله دا یو ښه ماحول دی مناسب ډېر محنت کوي ډېر سوچ کوي فکر کوي ستاسو لپاره الله تعالی دې د په علم او عمل کې د په دې محنتونو کې نور هم خیر او برکت واچي او دا جماعت کې الله تعالی د رشد او د هدایت او د عرفان مرکز وګرځي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د قرآن باندې د صحیح د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. दोनों जहां का खालिक अल्लाह दोनों जहां का मालिक अल्लाह दोनों जहां का खालिक अल्लाह दोनों जहां का मालिक अल्लाह
سب کا رازق ایک خدا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی زر